نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما محترمو الله جل جلاله عما نواله مونږ تاسو باندې خپل مهرباني خپل خصوصي کرم را باندې کړی دی چې د الله جل جلاله تاسو ته یو عظیم دین را کړی دی. هغه دین اسلام دی او هغه الله جل جلاله په دین اسلام کې سروزه الله جل جلاله سمیاشتو له الله فضیلت ورکړی دی، دغه شان روزو له الله فضیلت ورکړی دی. الله جل جلاله خپل بندگانو لپاره د مغفرت بهانه ها ګوري. ځکه حدیث کې راځي یو جمعه د بل جمعې لپاره کفاره په دې من کې انسان وړه ګناهونه وشي الله معاف کوي. دغه شان الله جل جلاله تاسو ته عظیمه یو مبارک میاش چاغه ته شعبان المعظم وای. الله جل جلاله دا میاش هم را کړی دا او دی میاش ته د شو قدر میاش هم ویل شي. شو قدر میاش او پدې کې بیا خاص یو ورځله هم فضیلت ده، بلکې ټولي میاش له فضیلت ده. هغه دا چې کله هم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله با رجب میاش شروع شو نبی علیه السلام به دعا کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان. الله بدی رجب میاش کې او شعبان میاش کې برکت وغورځي امونږ رمضان مبارک ته ورسي. دا دعا به نبی علیه السلام کوله. پای کې د رجب میاش خلاړه او شعبان د شو قدر میاش شروع شوی دا او نن داغه 14 تاریخ دی. الله جل جلاله دا میاش هم ډیره محترمه ګرځولې ده. فرمایي چې دا هم د ټول کال د پاره یعنی ټول کال یو شعبان لاړ شي یو شو قدر میاش راشي او بل شو قدر په دې منځ کې د انسان څومره ګناهونه شي دای د هغه لپاره کفاره ذریعہ ګرځي. مطلب ګناهونه واړه ګناهونه او دیتا الله جل جلاله یو خاص فضیلت دا ور کړی دی چې دا شپه دی علماء لیکلي دي چې دا هم د فرشتو اختری په دې ورځ باندې په دې شپه کې او دا شپه او بیا دا ورځ د دې قدر او قیمت هغه دا دی چې په دې کې هم د الله جل جلاله عبادت وکړل شي. ځکه په دې کې ډېری غټي فیصله کیږي، د عمرونو فیصله کیږي، د رزق فیصله کیږي، د اجل فیصله کیږي، د مرګ د ژوند فیصله کیږي، اعمال برخیږي او ستا یو نوې یو اړه تیاریږي چې فدی کې وځ د انسان دا کې دومره عمر به دومره یو داغي فهرست فرشتو ته حواله کیږي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې صحابه بکله هم د میاش راغله نو خپل قرآن پاک تلاوت به شروع کو. او بل روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام با د شعبان د میاشتې روزي وای دومره په کثرت سره روزي ونیسلې مونږ به دا خیال راغی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چرته هم یعنی بوزکینا. او نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث روایت کې راځي چې نبی علیه السلام او فرمایل زما د شعبان روزي نیسل او بیا رمضان سره به یو ځای کولی دا د دې لپاره فرمایل با چې الله ته زما عمل پیش کیږي چې زما عمل داسې حالات کې پیش کړل شي چې زما روزي یعنی الله ته زما عمل پیش کړل شي په دې حال کې چې زما روزي
نو نبی علیه السلام پکې روزه نیسلې ده، خو لیکن نبی علیه السلام بعضی روایتو کې راځي نبی علیه السلام چې کله د نصف شعبان نرستو نبی علیه السلام منم فرمایلی او دا منه ځکه فرمایلی ده نبی علیه السلام لخوا الله روحاني او غذایت ورکو، خو لیکن امت باندې مشکل نو الله جل نبی علیه السلام دین منه فرمایلا، دا خو د نبی علیه السلام خصوصیت او دا منه ځکه فرمایلا چې د شعبان د 15مې نه پاخوا روزي بیا څوک نیسي نو د کې به کمزوري راشي، رمضان مبارک میاشت کې به هغې کې به ورسره کمزوري راشي، نو د دې وجې نه د دې یعنی 15مې شعبان نه وروستو چې څومره روزي دي هغه دې بیا نه نیسي. خو لیکن یو خاص د دې ورځ کوم چې د 15مې شپه ده او هغې ته شب قدر ویلی شي، شب براعت ورته هم ویلی شي، چې په دې کې الله جل جلاله د جهنم نه دومره خلکو له نجات ورکړي چې نبی علیه السلام وفرمایل د بنو کلب یو قبیله ده چې د هغوی ګډې بیزې وي، نبی علیه السلام وفرمایل د هغې د ګډو څومره کنډک چې دی د هغې باندې څومره ویښته دي په هغه بیزو په دې کنډک ګډانو باندې د هغې په مقدار باندې الله جل جلاله هغه خلکو لا جهنم چې هغې جهنم پې واجبي د هغې نه ولا الله نجات ورکوي. نو دې ورځ د الله جل جلاله ډیر زیات په دې کې کرامات انوارات الله راوړي. عائشہ رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی یو پیرا فرمای چې په بستر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ناسا پراوی خشم فقدت نبی علیه السلام خپل بستر کې ونه موندو، ما خیال راغی چې نبی علیه السلام چرته وته دی، وی پشپه کې نبی علیه السلام وته نو ما نبی علیه السلام تلاش کو زلاړم جنت البقیع ته نږدې لاړم، ما خیال داغه چې نبی علیه السلام کې دی شي شاید د یو بیبي خواله تلی، نو زه چې لاړم نبی علیه السلام ما د قبرستان کوم چې جنت البقیع دی په هغې کې مې ولیدو او نبی علیه السلام په هغې کې ناست دی او رافع راسه او خپل سر مبارک اسمان ته اوچت کړی دی. فقال وی فرمایل چې ته په دې وخت کې څه کې سل راغلی لکه مطلب دا. نو عائشہ رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې زه دې دپاره ما دا ګمان وکړو چې کېدی شي ته د چا بیبي خواله تلی، ما ته دا خیال نه و چې کېدی شي ته یو بیبي خواله تلی، لیکن نبی علیه السلام وفرمایل ان الله عز وجل یقینا الله جل جلاله ينزل الليلة النصف الاولنی اسمان ترا کوزیږي، الله جل جلاله یعنی په دغه شپه باندې د 15مې په شعبان باندې اسمان ترا کوزیږي من شعبان الى السماء الدنيا د اسمان دنیا ته، یعنی هغې کې توجه فرمایي یا الله جل جلاله چې څنګه شان دی هغه شان راځي او الله جل جلاله دی اسمان د دنیا ته ښکاره شي. فیغفر الله جل جلاله مغفرت کوي لاکثر من عددی دومره خلقو ته چې نبی علیه السلام وفرمایل د بنو کلب یو قبیله ده چې د هغوی څومره بیزي دي د هغې په مقدار باندې الله خلکو له د جهنم نه نجات ورکوي، دومره الله جل جلاله خلق د جهنم نه هغوی دپاره نجات ورکوي. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل چې په دې شپه کې الله جل جلاله خپل شان مطابق راکوزیږي په نیمه شپه کا یعنی کوم د شعبان نصف شری او په هغې کې ګناهونه معاف کوي مگر دو کسان الله وی په حدیث کې راځي نبی علیه السلام وفرمایل دو کسان داسې دی الله نه معاف کوي الا لمشرک او مشاخن، یو هغه کس چې هغه شرک والا الله نه معاف کوي، او دویم نبی علیه السلام وفرمایل دویم هغه کس کینور چې حسد ساتي په زړه کې کینه یو بل سره ساتي،
د دې دوه کسانو مغفرت نه کیږي نور الله جل جلاله تمام امت مسلمه الله جل جلاله معاف کوي او بل روایت کې راځي چې بل روایت کې داري چې یو قاتل هم الله جل جلاله په دې شپه کې نه معاف کوي او فرمای چې یو بل حدیث کې علي رضی الله تعالی عنہ فرمای اذا كان ليله النصف من شعبان کله چې د شپه د شعبان شي نو فقوموا ليلها بدیش پکې الله ته ودرېږي پدې کې قیام کوي وصوموا يومها او د دغه ورځې روزه نیسئ فإن الله ينزل فيها یقینا الله جل جلاله پدې کې نازلېږي یعنی الله چې کله هم نور پریوزي نو الله جل جلاله اولنی اسمان تراکوس شي فیقول او وی الله جل جلاله اے سوکشته طلب د گناهونو یعنی معافی طلب کون کې چې خپل گناهونه الله ته وخی او الله نا خپل د هغه مغفرت غواړي چې الله ما معاف کړي نو په داسې سوکشته وي الله اعلان کوي او بل اعلان دا کوي اے سوکشته د رزق طلب کول والا چاته رزق مشکلاتی سوکشته رزق طلب کول والا چې زول رزق ورکما او بیا فرمای اے سوکشته داسې سوکشته چې په مصیبت په یو تکلیف مصیبت کې اخته شوی دی الله فرمای زول داغین عافیت ورکما یعنی درې سوالونه کیږي الله جل جلاله اولنی اسمان تراکوشي د شعبان پشپ باندې پنلسم یعنی پنلسم شپه چې کومه ده کومه چې وس روانه ده پای کې الله راکوشي او درې اعلانونه کوي سوکشته د مغفرت طلب کول والا چې زې ګناهونه معاف کما سوکشته د معافی والا چې زې معاف کما اے سوکشته د رزق طلب کول والا چې زول رزق ورکما او بل اعلان دا کوي اے سوکشته داسې مشقت کې په تکلیف کې مصیبت کې اخته چې زه د هغه د عافیت د هغې ورکما دا نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې په دې شپه باندې دغه کیږي بل عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای په دې کې به مونږه دا دعا کوله اے الله جل جلاله زکه په دې شپه باندې د انسان نیک بختی لیکل کیږي د انسان شقاوت لیکل کیږي چې دا انسان به بدبختی دا انسان به نیک بختی نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه صحابه هغه بدا دعا کولا اے الله جل جلاله کذب بدبخت لیکل شوی ما الله د محو کی ختم کی او ما نیکانو کی ولیکي اے الله کزنی کانو کی ما مال پدی باندې استقامت نصیب کا کنه کانو کی ما الله ما ته په استقامت دا دعا عبد الله بن مسعود رضی الله پدیش په باندې خصوصا کولا او بیا فرمای ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ فرمای چې نبی علیه الصلاۃ والسلام با پدې میاشت کې با روزي پر لپسې نیولې یعنی عقیب نبی علیه الصلاۃ والسلام په رمضان مبارک روزي او بیا د شعبان روزي نیسلې او دا به فرمایل چې زه الله ته زما عمل پیش کیږي په دې حال کې پیش کړل شي چې زما روزي زګه په دې کې اعمال الله جل جلاله ته په دې شپه کې هغه پیش کول کیږي او بل روایت کې راځي چې الله جل جلاله یو نبی علیه الصلاۃ والسلام لاړو جنت البقیع ته لاړو او دا عمرو د پاره مغفرت دعا وکړه او ډیر وګړه دعا نبی علیه الصلاۃ والسلام باغې کې کړی دا نو چې کله یو پدې کې دا مسنون طریقم شو چې په دغه ورځ باندې شب قدر شکم ورځ دا شعبان په لسمه پای کې قبرستان ته هم لاړ شي هغه مسنون عمل چې سړی قبرستان ته دا غوي د پاره مغفرت دعا وغواړي ځکه نبی علیه السلام فرمایل الله ډیر خلق معاف کوي دومره خلق معاف کوي چې نبی علیه السلام فرمایل د بنو کلب یو قبیله ده چې دا غوي څومره ګړي دي دا غي باندې څومره وختري دا غي په مقدار الله جل جلاله معافي کوي د دې وجه نه قبرستان ته لاړ شي خپل د مړو د پاره د هغې د مغفرت دعا وکړي الله جل جلاله په دې شپه باندې یعنی په دغه ورځ باندې هغوی ته هم الله جل جلاله هغه له نجات ورکوي او بل امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې په پنځه وختونه داسې دي چې پای کې د انسان دعاګانې قبلېږي نو هغه فرمایي امام شافعي رحمت الله علیه یو هغه
د جمعې په شپه باندې انسان دعا کوي، د شپې نفل کوي او بیا دعا کوي، درود شریف وایي، نو دا دعا الله قبلای. یو د اختر پر ورځ باندې، وړوکی اختر پر ورځ باندې، د غټ اختر پر ورځ باندې، دغه شان د رجب په اولنۍ ورځ باندې، او یو پکې او فرمایل چې د شعبان په شپه کومه چې پس سره روانه ده، په دې کې انسان قیام کوي. تاسو حدیث کې فقوموا لیلها، تاسو په دې کې قیام کوئ، وصوموا یومها، او په دې کې تاسو روزه نیسئ، نو په دې کې روزه نیسئ او د شپې قیام کوئ، نو په دعا کې مشغول، نو په دې کې هم الله جل جلاله دعاګانې قبلای. او بل الله جل جلاله وای په دې کې الله جل جلاله بیت الله شریف ته خاص نظر کوي، وای د هغې په وسعت رحمتونو سره وای د انسان ټول زړونه چې هغه په دغه شپه باندې نرم شي، او په هغې کې یو الفت یو محبت راشي، اعمالو ته هم زړه وشي. نو الله جل جلاله یعنی تجلی فرمایي، خپل تجلی په بیت الله شریف باندې فرمایي، او د هغې په وجه تمام د مؤمنانو زړونه هغې کې اشتیاق، هغې کې رغبت، دین سره محبت او دا پکې پیدا شي. او بیا فرمای حدیث کې راځي چې دا په دې شپه کې څومره د چا اجل دی، یعنی د دې سړي به دومره عمري، دې سړی به آینده څومره ژوندی پاتې کېږي، دا ټول په دې کال کې یعنی اړ کوم چې دته یو فرشتو ته کار حواله شي، په دې کال کې به د دې سړي دومره میاشتې، په دومره وخت کې به دې مري، په دې سړي لا په دې کې رزق هم تقسیم شي، په دې کې به دومره رزق د دې انساني په دې کال کې. نو دا تمام تر فرشتو ته الله جل جلاله عالم الغیب دی، الله په قادر ذات دی، او د زمونږ په ایمان دی، په تقدیر باندې چې الله سم مقرر کړی، الله ته د هر څه علم دی. نو الله جل جلاله ته علم دی چې دا بنده به دعا کوي د په رزق کې او برکت ورزوما، ها دا انسان ما عمل کوي د په عمر کې او برکت ورزوما، څومره په دې کې به ترقی کوي. او بل دا نو په دې کې یو رزقونه به لیکل کېږي، او دغه شان په دې کې دا هم لیکل کېږي چې یاره دی به حج کوي او کنه به کوي، نو په دې کې خصوصا اهتمام د دعا په کار دی. او په دې کې به دا هم لیکل کېږي چې د دې سړي به نکاح کېږي، او په دې کې دا هم لیکل کېږي چې د چا نوم د په کوم مړو کې هغه لیکل کېږي چې یاره دا کس به مري، او په دې کې به څه کولی کېږي. ابو امامه باهلي رحمت الله علیه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي و چې کله د شعبان شپه راله، جبرائیل علیه السلام زما خواله راغی، و نبی علیه السلام فرمایي چې جبرائیل علیه السلام ما ته وفرمایل اے د الله رسوله زه جنت البقیع کې ناسومه، اے د الله رسوله پورته اسمان ته وګوره، وای ما چې کله اسمان ته وکتل نو په هغه اسمان کې د جنت ټولې الله ما ته جنت وخو، وای د جنت ټولې دروازې په هغې کولاو دي، او په هغې باندې اولنۍ باندې فرشته ولاړه ده، او په هغې باندې आवाज کوي څوک هغه کس ته د خوشخبري چې څو رکوع کوي، یعنی قیام کوي، رکوع کوي په دې شپه کې. او په دویمه دروازه باندې فرشته ولاړه ده، आवाज کوي چې څوک سجده کوي هغه ته دې هم خوشخبري. او په دریمه دروازه هم ولاړي، وای څوک چې دعا کوي هم هغه کس د پاره دې هم خوشخبري. بل فرشته په څلورمه جنت دروازې باندې ولاړی، هغه وی چې څوک په دې کې ذکر کوي هغه د پاره دې هم خوشخبري. او پنځمه دروازه باندې هم یو فرشته ولاړی، فرمایي چې بس څوک هم د الله د پاره په دې شپه کې وژاړي داغه د پاره دې هم خوشخبري، بلکې تمام مسلمانانو ته دې په دې کې خوشخبري په دې کې. او بل فرشته فرمایي په دې کې تاسو سوال کوئ، نن تاسو سوال قبولول کېږي. او بل فرشته فرمایي چې څوک هم د طلب د مغفرت کوي په دې کې بس تاسو مغفرت کولای کېږي. نو جبرائیل علیه السلام نه نبی علیه السلام تاسو کو اے جبرائیل دا شپه د تر وخت څو وخت پورې وي، وای فرمایل دا به د سحر صبح صادقه پوری چې کله سحر بانګ ویل کېږي نو دغه وخت پورې به دا شپه. او پدې کې با نبی علی السلام بیا او فرمایل چې پدې کې با الله دومره په کثرت سره الله خلق معاف کړي د جهنم نه، هغه له نجات ورکړي لکه څنګه چې دغه غړو دغه په وختري امر الله جل جلاله نجات ورکړي. او پدې کې الله انعامات هغه را نازلې. د دې مثال داسې دی یو څوک چا د پر انعام ورګي چې تاسو ټول دغه لپاره تیارې وکړئ راشي، لیکن پاره کې انسان تیارې ونه کی
اسی لاړ شي څومره به باچا غوسي لیکن پاغي کی تیاری وکي ها نو د قشانې د شپه د انعاماتو دا پدې کې الله سو کسان الله نه مار کوي یو شرک کوونکې کینه ساتون کې بغض ساتون کې او یو صله رحمی پرې کون کې او دا غشان یو هغه کس چې هغه د خپل لنګ یعنی هم پرتوک چې کوم د پړکونه کته ساتي د دې هم سخت عذاب حدیث کې راغلی دی چې سخت عذاب بلا جهنم اور کې ودا پړکی سوځي او بل فرمای یو هغه کس تم الله مغفرت نه کوي چې د مور پلار نافرمانی ایو هغه کس چې هغه نشه کوي یعنی شراب کی همیشه د دې کسانو مغفرت په دې شپه کې نه کیږي نور د تمام مسلمانانو مغفرت کیږي نو دا کوم شپه چې روانه ده دې ته شبي براءت وي په دې کې د جهنم نه خلاصې ده یعنی په دې کې الله جل جلاله مغفرت کې مسلمانانو ته نو په دې کې مونږ تاسو لپاره پکار دي چې په دې کې روزي اهتمام هم کو او په دغه شپه کې هغه ویښ پاتې شو او الله جل جلاله د پاره عبادت کو په دې کې ذکر او اذکار کو د قران تلاوت کو او ذکر او اذکار خصوصا اسی هم خپل گناهونو باندې الله ته وجاړو ها زکه په دې کې زما ستاره رزق لیکل کېږي په دې کې زما ستاره عمرونه کټ کول کېږي په دې کې خصوصا کوم چې د شپه روانه په دې کې خاص سلک ساعت راواسو چې الله ته ودرېګو ها الله ته فتنهایی کې ورلاړې الله ته څومره د غسترګي هغه اوخ کې څومره خوږی لګي هغه سترګي الله ته څومره معظمي ني و چې د الله د یری نه غینا اوخ کلاړ شي د الله د پاره د الله د یری نه اوخ کلاړ شي الله ورله د عرش د لاندې ولا سورې ور کوي نو د دې وجنه په دې شپه کې او بیا سباله پای کې روزه ونیسو او دا کوم ګناهونه چې هغه نه مونږ تاسو توبه واسو د والدین نافرمایي صلاحمي ستانه څو خپل خپله پاغین تلاړ شو داغه نه معافي وغواړو هغه راضي کو چا سره په لړ کې کینه بغوزي هغه ځان نه وباسو او د دې سره سره خپل د مړو د قبرونو خاله لاړ شو پای کې ماغي د پاره د مغفرت دعا وکړو الله به هغه مغفرت وکي او زموږ تاسو الله جل جلاله نه امید ساتو چې زموږ تاسو رزقونو کې په عمرونو کې به الله په دې شپه کې برکتونه وګرځي امو د الله نه دغه امید ساتو نو کوشش کوو چې سنه عمل په دې شپه کې وکړو کوم پس کوم شپه چې روانه دې ته شبي براءت ویل شي او کوم سبا روزه هغه روزه دغه حدیثو کې راځي علي رضی الله عنه روایت ده نو په دې کې روزم وکاله اعمال ذکر او اذکار فضل خبر داغه نزان وساتو نو دا به زموږ لپاره د خیر ذریعہ الله دې عمل کو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم نسوي سوارد القائم د عمل کو توفیق راکړي الله دنیا او آخرت دواړه خوشاله نصیب الله کومه دا شپه چې روانه الله زموږ د ټول مغفرت پکې نصیب او جهنم نه موږ ټول نه نجات راکړي الله جنت الفردوس موږ ته نصیب الله جل جلاله ته زموږ راضي شي زموږ ګناهونه معاف کړي پریشانیاں ختم کړي څومره مشکلات خو او خزانونه پوره کړي ته چا څومره حاجتونه خو او خزانونه پوره کړي الله خصوصي خپل رحم او کرم صلی الله تعالی علی خیر